تبدو الصدقات فنعما هي کچیر تاسو صدقه ورک پشکارا باندې دا هم ښه خبره ده و ان تخفوها کچیر په پټه می ورک دا خو ډیره بهتره ده وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم تاسو خپل صدقه و مسکینانو ته ورکی دا تاسو د پاره ډیره بهتره ده ويكفر عنكم من سيئاتكم اور الله تعالی ختمي تاسو گناهونو په دې صدقه باندې والله بما تعملون خبير اور الله تعالی پیژني هر هغه عمل چې تاسو کوي. عزیزانو دا د سوره البقره آیت نمبر 201 آیات درې خبرې په دې آیت کې الله رب العزت نقل کړې دي. یو خبره دا چې په ظاهره پرشکارا په شنامدار طریقې سره صدقه ورکول جایز دي. نن ګر د خلک راپورته سوي دي د آیت د دغه ټکړې سه خپل مطلبونه پر کړی دي. بالا ویډیو کې د آیت لیکلي لاندې دی و سپنسر ته و انچلی ته کشنی الګ ته و کینسر والا ته پیسې ورکی بس دې په دې باندې آیت څه غلط مطلب نه اخو. ام تبدو الصدقات فنعما هي قرآن وايي پشکارا ور کول ښه خبره ده. درې خبرې به پکشي په زړه کې به د الله رضا په نیت کې به د ترغیب چې د بل حاجت هم ترغیب ورکم. اور دریم دادی چې هغه تاسو چې څوک غریب پیسې اخی دا هغه پر عزت باندې حمله نه هغه چې د دنیا ته ښکارا نه کې چې دا دونه ختم دی دونه تبا دی اور هغه غریب په مات زړه په مسکینی او در په دری په زړه باندې تاسو اخی دغه قصه بنی پکشه. زموږ د علماو په موجوده دور کې دا تحقیق دی اور دا خبره بالکل رښتیا به هم ان شاء الله الرحمن چې دا شی بچا کې نسته. زړه رضا د نیت ترغیب اور د مخامخ لحاظ ساتل ډیر کم دي. خپل بنگلې خپل کوټیانی خپل دفترونه خپل گاډیانی خپل موبایلان دغه شان په آبادول دي. څومره چې د انجوز ادارې کار کوي څومره چې خلک کار کوي لږ د هغه کورونه چک کوي لږ د هغه بنگلې چک کوي افیس دفترانه چک کوي د هغه گاډي چک کوي د هغه موبایلان چک کوي دا څومره چې دي د دې دغه شان چکی وی ګوري اور بیا پښتنه اسنه وکا چې دغه شان د کمی خوا ته پیسې جمع کړو د غریب د پاره د مسکین د پاره د هسپتال د پاره دا بلډینګونه د کمی خوا رااله. آیا دا جایز دی د مسکین د پاره پیسې واخه کوټه په جوړه کا مسکین د پاره پیسې واخه گاډي پرانسه بل شي پرانسه دا که جایز دی نو بیا کوا ښکارا صدقه ورکول شکر دی. لیکن پشکارا صدقه کی دا مطلب هم نه دی چې تخپل مقاصد پوره کا. دویم الله و ان تخفوها پټه صدقه الله نبی چې څومره حدیثونه فرمایلی دي دا غسر د پټ لفظ دا چې په پټه صدقه ورکی قیامت ورځ به د الله در سایه لاندې ناس دی. په پټه صدقه ورکی الله غضب ختمي الله بلا لري الله مصیبتونه ختمي الله دې پر عیب باندې پردې چې دا ټول د پټه صدقه سره دی. ٹھیک دی دواوی صدقے جائز دی اشکارا هم په پټه هم لیکن بهتره اور در ټول اعلی اور افضل و الله ته خوښه هغه پټه صدقه ده. الله دې مشتری ټول تر نصیب کې وتوتو الفقراء فهو خير لكم اور غریبان مسکینان ته ورکوي دي. من تفسیر ما بیان کړی دی. رشتہ داران ته مو ګوري بس ما د اکا زوی دی د اکا شزه د مینا انا د یم خالا د یم خور د خامخانه دی فرض ته سونی بنگړي په لاس دي ستا خور د مت پیسې ورکه هغه په گاډي کې ګرځي نو ستا خالا د ته خامخا پیسې دا غلط پالیسی ده. دا زموږ پښتنو کې ډېر زیات روان ده غلط ده نه تبه ورکه هغه انسان ته چې غریب خدای دې چې په قوم ارڅو کې الله و یکفر عنکم من سیئاتکم چې دا کوم صدقات ته ورکوي هغه تاسو د ګناهونو کفاره ده. خپل ګناهونو کمیټاوي مسلمانانو د الله په لار کې ښه خرچ کوي ښه خرچ کې چې څومره خرچ کولای شي. دلته یو خبره بل فزین کې کشر دي چې په پټ ورکه دوه فائدې دي. یو د ریاکاری د ښکار کې دوه سبب محفوظه زړه به مطمئنی. دویم دا دي چې الله به د شر سم محفوظه کې د نن سبا دنیا په شرارت کې ډیر مخته ده. اخیرانی خبره په دې آیت کې الله رب العزت یو مسله هم مشترک شو چې مسلم او غیر مسلم ته ورکوي سره غیر مسلم چې د اسلام د لپاره په جنگ ولاړ د اسلام په خلاف روان د اسلام خلاف سازشونه کوي او د اسلام د روکثام د لپاره نه کوي دس غیر مسلم ته قطعا صدقه ورکول جائز نه دي حرام دي. اور کم غیر مسلم چې خاموشي غریب استابغلی کی نقصان اسلام ته نه رسي هغه ته صرف اور صرف نفلی صدقه ورکول سي اضافي صدقه ورکول سي واجب صدقه زکات وغیرہ دا صرف اور صرف د مسلمان حق دي. الله دې